زه چیرمن وی سی فور غونډې 1 د ټولو کینډیډیټو د ټولو سپورټرانو د ټولو د یوت چې څومره کسان پولیټ ایجنټ شو کاغه د ماو کاغه د مخالف امیدوارو چې کوم په مقابله کې د ټولو مشرانو د ټولو کشرانو د ټولو امزولیو او خصوصي توګه باندې هغه ځوانان چې د ماستر پر کمپاین کې بډ چر کې دي واخسته و دغونه سیوا پرې لیکي واخسته او بیا په کاغه کې واخسته الیکشن په ورځ باندې کوم په پرامن ماحول کې دوه کومه ډیوټي وکړه زه دغه ډېر شکریا ادا کوم خصوصي توګه باندې دغه ځوانانو چې د ماسره دوه منډه عمرسته وکړه او هغه يم احکام چې کوم د مخالف امیدوارانو ځکه چې هغه پرامن ماحول کې الیکشن زه ته ورسولو زه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی بیا وسره د ډیپټي کمشنر خیبر بیا د اسسټنټ کمشنر جمرود بیا د ریټرننګ افیسر جمرود سب ډیویژن او بیا چې کم د پولیسو کم مشر دی ډي پی او سیبا او ایس او سیبا او سراره چې څومره انتخابي عمل کې کم شریک استادان یا خواتین یا څوک وو چې چا ډیوټي کولای غوځ ډیر شکرګزار یم چې غو ډیر پرامن طریقې سره و ډیر په خوش اسلوبې سره او ډیر په طریقه سره د الیکشن په ورځ باندې ووټ اچول ممکن جوړ کړل او الله پر رحم سره پرامن ورسته را شو ټول عوامو زه بیا یو ځل شکریا ادا کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه کوم خیل د ټولو زلی شخونو تا پا منیا خیل تا پا کٹیا خیل تا پا عبدل خیل تا پا ولی خیل مدو خیل تا پا قرآن خیل اسد خیل د ټولو شکر یادا کم چې موږ سره غیرت وکړو په موږ اعتماد وکړلو او په جنرل کې 600 ډیر ووټ راکړل او په یوت کې 800 ډیر ووټ راکړل داسې الفاظ نشته چې زه د خپل قوم د ځوانانو د مشرانو شکر یادا کم خصوصا د میډیا مرګریو جنرل پریس کلب د خیبر یونین اف جرنالیست اقرار سے تاسو د ټول سوشل میډیا اکټیویسټ او خصوصا سپیشلی د خپل یوت کمیټه چې کم په روزانه بنیاد باندې دین رات مهنت وکړو او دین علاوه زه په خصوصي توګه باندې د لوکل ایڈمنسټریشن د ډي پی او سیب د سیچو اخبار سیب د ایډیشنل سیچو ذوالفقار سیب د ډي آر او خیبر سیب دین علاوه آرو جمرود جواد صاحب ډبل ای سی صاحب د ټولو شکریا ادا کوم چې دا لوکل باډي کوم الیکشن وشو په ډېر خوش اسلوبې سره په ډېر پرامن ماحول کې او بیا چې کوم موږ خلاف کاندیډیټ ویلوړو یو ټولم شکریا ادا کوم چې چا موږ له ووټ راکړی او موږ باندې اعتماد وکړو داسې الفاظ ما سره نشته چې په دا موقع یې شکریا ادا کوم الله تاسو له ډېر خبرې اجر خیر کړي او ان شاء الله چې کومې وعدې موږ کړي د قوم سره نو تاسو ته پته مازی کې موږ چې کومه خبره کړې سر ته مسولې ده او ان شاء الله اوس هم ته یو ان شاء الله یو صفر غونډیوان وي دا یو مثالي حلقه جوړو روډ ماډل وی جوړو نور حلقو لپاره او خصوصا یوت چې کوم ده ان شاء الله دا ډیولپ کوو چې کوم ډراګز دي کوم منشیات دي دا ختمو او یو نوې انقلاب پر پکاو ان شاء الله نور خلکو ته وخیو چې موږ صفر غونډیوان چې کوم یوت ته کوم ځوانان دي دا بشعوره په ضمیره تعلیم یافته او پرامن د ملک او قوم سره مینه کوي ډېر مننه والسلام.